أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نن زمن موضوع دا معاش جنت یعنی د جنت احوال. ما ستاسو په مخ کې د قرآن مجید یو آیات د سورت آل عمران آیات نمبر 15 پڑھاو کو چې د هغې ترجمه دا ده: ووایه ورته پیغمبره دې خلکو ته چې خبر کړم زه تاسو په ښو څیزونو باندې له دې څیزونو نه یعنې دا څه د معاش څیزونه چې دي دا به مقابله د هغې کې بیکاره دي او شته هغه کسانو لره چې یریږي د الله نه او ځان ساتي د نارواو نه، نو بیا شته دوی لره په نزد د رب د دوی باغونه چې بهیږي د لاندې د ونو د هغې 4 قسمه، ولې د اوبو، د شاتو او د شرابو او د پیو یعنی د شودو، او همیشه به وي په هغې کې چې د زوال به هېڅ خطره هم نه وي، او بل به وي دوی له بیبیانې پاکې کړی شوې یعنی د هر عیب نه به پاکې وي، رضامندي د الله تعالی له طرف نه، یعنی بیا به ترې الله تعالی نه ناراضه کېږي او الله تعالی لیدونکی دی په حال د بندګانو. په مخکې آیات نمبر 49 نه تر آیات نمبر 53 پورې الله تعالی فرمایي: ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. سورة سواد آیات نمبر 49 تا آیات نمبر 53. یعنی الله تعالی فرمایي چې ترجمه یې دا ده: بېشکه پرهېزګارانو لره خامخا ښه ځای د ورتلو دی، باغونه دي د اقامت یعنی د اوسېدونکي، پرانستل شوي به وي په دوی ته دروازې د هغه باغونو، او په داسې حال کې چې تکیه وهونکي به وي په هغې کې، او غواړي به په هغې کې یعنې خواهش به کوي د میوو ډېرو او د شرابو، او وي به په نزد د دوی خوري د دوی بندونکي د سترګې، یعنی بغیر له دوی به څوک لیدلی نه وي، او همزولي به وي، او دا به ورته ویلی شي چې دا هغه دي چې وعده یې کولی شوه تاسو ته په دنیا کې د ورځې د حساب. مخکې الله تعالی فرمایي په صورت مومن آیات نمبر 40 کې: من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. هر چا چې عمل وکړو نیک، د بدۍ پس جزا به نشي ورکولی مګر په مثل د هغې، او هر چا چې عمل وکړو نیک له نارینه نه یا له زنانه نه، او حال دا چې د مؤمن وي، پس دغه کسان به داخلیږي جنت ته، او رزق به ورکولی شي په دې جنت کې بې حسابه. په دې آیت کریمه کې یو اهمه واقعه معلومیږي،
او هغه دا چې جنت په نام او نسب او شهرت او طاقت نه حاصلېږي، بلکې الله تعالی فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى تر آخره پورې هغه څوک چې عمل وکړي نیک کر نارینه وي او که زنانه وي، لیکن شرط پکې دا دی چې مؤمن به وي. الله تعالی فرمایي چې دا رنګ خلک به جنت ته داخليږي او جنت په خلکو حرام دی چې هغه اسلام د دین نه بغیر په بل دین وي، او یو هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي لیکن برای نام مسلمان وي او په کبیره ګناهونو کې دومره ننوتې وي چې د احکام شرعي نه سره خبر هم نه وي او عقیده یې په شرک تړلې وي او تر آخر ژوند پورې په شرکیاتو بدعاتو او رسوماتو کې اخته وي او دومره بدبختۍ سره مخامخ شي چې جنت پرې حرام شي او د ټول عمر بندیوان شي. لکه الله تعالی فرمایي دا یعنی الله جل شانه دی دا رنګ گمراهي لارې او هدایت ته راولي. بل ځای الله تعالی فرمایي په سورت یاسین آیات نمبر 55 نه تر واخلې تر 55 پورې چې ترجمه یې دا ده بېشکه چې ملګري د جنت به نن ورځ په عیش او معاش کې وي او خوند اخیستونکي به وي د میوو او خوړو لره او بیبیانې د دوی هم او په سورو کې به په تختونو باندې تکیه کوونکي وي او وی با دوی لره په دې جنت کې میوې او وی با دوی لره هغه چې غواړي یعنی چې ارزو یې کوي او سلام به وي لا رب مهربانا. مخکې الله تعالی په سورۃ دخان کې فرمایي چې ترجمه یې دا ده بېشکه پرهیزګاران چې دي له حرامو او نارواونه په ځای د امن کې به وي، په باغونو کې به وي او په چینو کې به وي، اغوندي به لباس له مهینو ریخمونه او له غټو ریخمونه او مخامخ به وي سره او هم دا رنګ به وي څه تغیر او زوال به پرې نه راځي او جوړې به ورکړو دوی لره حورې ښایسته غټ سترګې یعنی ښایسته سترګو والا او غواړي به دوی په دې جنت کې هر قسم میوې د خادمانو نه به څکي دوی په هغې کې مرګ مګر هغه مرګ رومبنی یعنی بیا خو مرګ نشته او وبساتي د دوی عذاب او اور ګرم نه لجوته د فضله د رب ستانه او د معاش جنت ساتل د عذاب نه او ابدي ژوند دا لوی بری دی. الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي. په مخکې سورت محمد آیت نمبر 15 کې الله تعالی فرمایي مثال د هغه جنت چې وعده یې شوې ده پرهیزګارانو سره په هغې کې ولي دي د اوبو داسې اوبه چې نه به وي بدمزه او ولي به وي د پیو یعنی د شودو داسې شوده چې خراب به نه وي خوند د هغې او ولي به وي د شرابو چې خوند به ورکوي څښونکي ته او ولي به وي د شاتو صفا کړی شوونه او وي به دوی لره په دې جنت کې د هر قسمه میوې او بخښنه به وي له رب د طرف نه. الله تعالی دې منګه جنت الفردوس کې داخل کی او الله تعالی دې منګ نه ښه کار واخلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.